د 2025 ایشیا کپ میزبانی انډیا سره ده، خو انډیا وایي چې دا ځل موږ ایشیا کپ په انډیا کې نه کوو، دا ځل موږ غواړو چې ایشیا کپ موږ په دوبۍ کې وکړو او یا په سریلانکا کې وکړو، خو زیات چانسز د دوبۍ ده. اوس دې کې ګوره د انډیا چې کم بورډ دی د بی سی سی آی شو یا د ای سی سی شو ایشیا کرکټ کونسل، دا د انډیا عوام بې وقوفه جوړوي، ځکه د پاکستان او د انډیا معاهده دا شوې ده چې کله په آی سی سی ایونټ وي یا ټورنامنټ یا د انډیا او د پاکستان میچ نو انډیا او پاکستان ته نه راځي او پاکستان به انډیا ته نه ځي. نو دوی د عوامو نه بې وقوف جوړوي، دوی وایي دوی له پته ده چې پاکستان ټیم خو هسې هم انډیا ته نه راځي، عوامو د لاسه پریشر کېږي راشه مخکې نه دا ټول ټورنامنټ اوچت که دوبۍ له یوسه یی سریلانکا له یوسه. په دوبۍ کې خو به یو دوی پیسه ډېره زیاته وګټي، ځکه دوبۍ کې چې کم ټیکټ خرڅېږي او دلته ریټ هم زیات وي، درهمو کې هغې خلک ټیکټونه اخلي، او بل انډیا کې مطلب د هغې ریټ کم وي، په دوبۍ کې دی زیاته پیسه دغه ایشیا کپ نه ګټلی شي، د انډیا او د پاکستان میچ نه دی زیاته پیسه ګټلی شي. نو دوی خپل عوامو سره یو قسم له سیاست کوي د انډیا کرکټ بورډ چې پاکستان به نه راځي، عوام د لاسه پریشر کېږو، عوامو ته به شرمنده راځو، نو راشه دا ټول ټورنامنټ اوچت که دوبۍ کې وکړه یا سریلانکا کې وکړه، خو زیات چانسز چې کوم دي دوبۍ کې دي. ایشیا کپ شیډول کله راځي، میچز تاریخونه کله راځي، به در سره انشاءالله بیا شریکو چې کله آفیشلی اعلان وشي. خو فلحال د انډیا کرکټ بورډ دغه ایشیا کپ چې کوم دی په دوبۍ کې کول غواړي یا په سریلانکا کې، او مین ریزن چې کوم دی د پاکستان ټیم انډیا ته د نه تلو دی. جی